الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. دا حابیل او قابیل واقعی ذکر شو چې قابیل حابیل قتل کو او دا قتل وجه داو چې حسد حدیث کی راځي امام قرطبی نقل کړی دی چې د قیامت پورې څومره قتل کیږي بې ګناه نو په هغې کې د آدم علیه السلام نه زوی برخه او حصه ده ځکه وایي من سن سنة فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى یوم القیامه. څوک چې د ښه طریقې بنیاد کیږي په هغې باندې څوک عمل کوي د آخرت پورې به د هغه ثوابونه کیږي. او ومن سن سنة سیئة فله وزرها ووزر من عمل بها الى یوم القیامة. څوک چې د بدې طریقې بنیاد کیږي او په هغې باندې څوک عمل کوي نو د هغه بوج به یې په هغې باندې د قیامت ورځ نو دا د حسد نه ځان ساتل پکار دی، ډېر خطرناکه ګناه ده. او چا چې د چا څه حسد وکړو، ابلیس چې د آدم علیه السلام څه حسد وکړو او د ځمکې خلافت آدم علیه السلام ته ملاو شو او ابلیس ته ملاو نه شو. یا قابیل چې د حابیل سره حسد وکړو دا حابیل مرتبه کمه نه شو، خپله مرتبه یې کمه کړه. یا چې د یوسف علیه السلام وروڼو د یوسف علیه السلام څه حسد کوو د یوسف علیه السلام مرتبې ته خو څه نقصان ونه رسېدو. یوسف علیه السلام چې کومې مرتبې ته رسېدو هغې ته ورسېدو. یا د نبي علیه السلام څه چې بني اسرائیلو کومه حسد وکړو نو کامیاب شو ناکام شو. چا چې د چا څه حسد کړی نو کامیاب شوی ناکام شوی. دا ټول د حسد وجه ده. نبي علیه السلام وایي چې تاسو ته به د مخکینو امتونو بیماري ولېږي او دا خروونکې ده. زه دا نه وایم نبي علیه السلام وایي چې ستاسو یخته خرئ ستاسو دین به وخرئ. یو سړی به مونځ اودس کوي او په زړه کې به یې حسد وي، زړه به یې د خیر نه ډکي، لیکن د دې مونځ نه به خلاص شوی خبر به هم ترې نه وي. سړی به مونځ کوي او دننه به اندرون به یې ګندوي نو ستا دی مونځ یې څه پیدا وکړه. خطرناکه بیماري ده. قتل د انسان رسوي، شرونو ته انسان رسوي. په دې کې هم دقه حکمت دی. دویمه خبره دا پاتې شوه پرون چې قابیل کارغه نه چرې زده کړو. وایي چې څوک ګناه کوي که نه نو په عقل باندې پردې راشي. د ګناه په نتیجه کې د کفر په نتیجه کې د شرک په نتیجه کې د سړی داسې کارونه کوي چې انسانیت پسې خاندي. لکه نن دې دنیا ته ته وګوره دا څه کوي. دی مقدمو ته ته وګوره چې په دې عدالتونو کې پرتې دي، سړي څه بې خندا ورځي. دا قانون دی، دا نظام دی چې په یو مقدمه کې څو کلونه ولګي او بیا په آخره کې څه نتیجه راونه وځي. دې ته به انسانیت نه پسې خندا ورځي.
د عدل نظام څوک داسې قایموي یا دا موجوده انسانیت چې دی نو دا د نارینهو واده جایز ګڼي هلکه یو سړی وایي چې دومره بویه خلک دي د امریکې څنګه داسې خبره کوي چې هلکه نارینهو واده جایز دی وایي چې توحید نه منې نو بیا به دا کارونه کوي بیا به دومره ښکته لاړ شي چې کله به د کارغه نه چلې زده کړي او کله به یې د سپي نه یې زده کړي نو دا قابل ځکه د کارغه نه چلې زده کړو چې د الله تعالی نافرماني یې وکړه او ګناه یې وکړو په عقل باندې پردې راغلي من اجل ذلک د دې وجې نه د کومې وجې نه چې خلک به په قتل باندې جرأت کوي امام قرطبي دا معنی کړل من اجل ذلک د دې واقعې د وجې نه د دې جرأت د قابیل نه په قتل باندې كتبنا موږ ولیکل على بني اسرائيل فبني اسرائيل باندې انه من قتل نفسا هغه چا چې قتل کو یو نفس بغیر نفس بغیر د بل تن وجلو او فساد فی الارض او بغیر د فساد نه بزمکه کی یو سړی دی چې بلې وجل هم نه دی او بزمکه کې فساد هم نه دی کړی نو فکأنما قتل الناس جميعا وایي چې ډېر خلک ووژل ټول خلک یې ووژل الله تعالی وایي دا خبره موږ په بني اسرائیلو باندې لیکل مخکې ولې دا خبره نه وه چې قتل حرام دی مخکینو امتونو کې وایي دا خبره وه چې قتل حرام دی لیکن مخکینو امتونو کې دا لیکل نه و وحي براہ راست پیغمبرانو خلکو ته ویله نو قتل حرام دی دا مخکې وینا شوه و لیکلی شوی په تورات کې په اول ځل باندې د لیکلو په صورت کې چې راغله نو هغه د بني اسرائیلو په دور کې و افسوس دا دی چې دا خبره په بایبل کې نشته الله تعالی وایي موږ په تورات کې لیکلو چې څوک یو کس قتل کړي نو ګویا چې ټول انسانیت یې قتل کړی او څوک چې یو څوک د مرګ نه بچ کړي ګویا چې ټول انسانان یې د مرګ نه بچ کړي لیکن دا خبره وګورئ په بایبل کې نشته نه په تورات کې شته او نه په انجیل کې شته د تورات او د انجیل مجموعه دیو ته بایبل وایي په دې دوانو کې نشته ها د یهودیانو یو کتاب دی هغې د تلمود ویل کېږي تلمود د بني اسرائیلو د فقې کتاب دی هلته داسې لیکلي چې څوک یو بني اسرائیل قتل کړي دا داسې دی لکه ټول بني اسرائیل چې وژلي او څوک چې یو بني اسرائیل بچ کړي د مرګ نه دا داسې دی چې ټول یې بچ کړي خبره یې بني اسرائیلو ته راتاو کړله دروغ یې ویلي پیغمبرانو باندې دروغ ویلي الله تعالی به دیو باندې لیکلو دا خبره انه من قتل نفسا هغه چا چې قتل کو یو نفس لره بغیر نفس بغیر د نفس نه هغه چې دی بل څوک وجلی نه دی او دی راځي قتل کوي او فساد فی الارض او بغیر د فساد په ځمکې او د ځمکې نه د دې څه معنی ده د فساد معنی دا ده چې یو سړی قتل وکړي یا یو سړی د نکاح نه وروسته هغه زنا وکړي او یا د مرتد شي دا فساد فی الارض یو سړی دا کار نه دی کړی او بل سړی یې وژني فکأنما قتل الناس جميعا گویا چې دا قتل کړه خلکو لره ټول لره د دې څه معنی ده ټول خلک یې قتل کړه د یو انسان قتل خو ټول انسانیت قتل نه دی وایي د دې معنی دا ده چې یو سړی یو انسان وژني نو دا د دې یو انسان هتک او بېعزتي کوي یو سړی بل انسان ولې وژني ځکه وجنه چې د په نسبت باندې د دې انسان احترام نشته
د چا په نسبت باندې چې د انسان احترام نشته د یو انسان د هغه په نسبت باندې د ټولو انسانانو احترام نشته چې یو انسان سړی وجني نو دا د ټول انسانیت قتل دی د یو انسان احترام هم نه کوي او د ټولو هم نه کوي نو فکأنما قتل الناس جميعا دویمه دا ده چې یو سړی یو انسان وجني او د هغه قتل جایز ګڼي نو که ستا دا سوچ د هر چا شي نو د انسانیت قتل به شروع شي یو سړی وایي چې هلکه قتل جایز دی او دا سوچ د بل هم شي د بل هم شي او د بل هم شي نو دا د ټول انسانیت قتل شو یا درېیمه معنی دا د بدیزه کې امام قرطبي وایي چې د یو کس نه مراد پیغمبر دی پیغمبر چې څوک قتل کړي دا داسې نه لکه ټول انسانیت یې چې قتل کړی هغه څنګه لکه چې د انسانیت نه سړی پیغمبر اخوا کړي د انسانیت نه سړی د نبی علیه السلام نه تعلیمات اخوا کړي نو انسانیت څه پیدا پاتې کېږي که په دې انسانیت کې د احترام څخه اقدار شته څه خبرې پکې شته دا خو د پیغمبرانو نتیجه ده نو د پیغمبر قتل داسې دی لکه د ټول انسانانو قتل شي دغه معنی هم ټیک کېدی شي نو فکأنما قتل الناس جميعا گویا چې د وجرې دي ټول انسانان ومن احیاها او هغه څوک چې ژوندی کړي یعنې بچ کړي او کس لره د مرګ او د قتل نه فکأنما احیا الناس جميعا گویا چې دا بچ کړه خلکو لره جميعا ټول گویا چې په دې ځای کې یوه خبره دا ده چې دا هیومنیزم والا چې کومه خبره کوي چې انسان لوی شی دی انسان له د عزت چې دی نو ټولو نه مخکې قرآن ورکړی دی هغه دا دی چې یو انسان څوک وژني دا د ټول انسانیت قتل دی یو انسان بچ کول د ټول انسان بچ کول دی دا انسان له عزت ورکول دی چې انسان بقا چې دی نو دا پکار دی چې د هر سړي سوچ دا یې سوچ چې ما له دا پکار دی چې زه د بل انسان د بقا غم وکم محبت ځان له شی دی او په دې ځای کې اسلام او هیومنیزم دواړه یو شان دي چې د انسان د بقا دپاره عمل کول پکار داسې دغه اختیارول پکار دي چې دا انسان په دنیا کې باقي پاتې شي او بیا محبت ځان نه خبره ده محبت بیا د هر چا سره نه دی زما دا تصور دی د مسلمان به دا تصور وي چې زه به تا نه وژنم ستا احترام که ته مسلمان او که ته کافر په ما باندې ستا دا احترام پوره دی چې زما د طرف نه دا عقیده ده چې د انسانیت بقا دپاره به زه کوشش کوم زه به داسې اسباب را پیدا کوم چې انسان بې قتل نه شي نو په دې کې مونږ او دغو شریک بیا دویمه خبره چې دی کوي نو هغه دا ده چې هلکه انسان بیا لوی شی دی بیا اوس محبت هم پکار دی نه محبت بیا د هر چا سره دی پکار زه به دا ویم چې ته د قتل نه شې ستا مرګ ټیک نه دی لیکن غاړه ورکول چاله او د چا سره محبت کول دا بیا د مسلمانانو ځان له اصول درېیمه خبره به دې ځای کې دا زده کوي چې بعضې ډاکټران دا کار کوي چې کله دیو د الټراساونډ وکړي او دننه وګوري چې هلکه څه شته حمل دی او پریګننسي ده نو چې دیو هغه ماشوم وګوري نو وایي دا معذوره دی چې معذوره هلک پیدا کېږي نو اس ته وایي اسقاط حمل به وکړو دا انسان به ضایع نو دام ګورې د انسانیت قتل دی چې کومه ډاکټران دا کار کوي چې یاره معذور انسان پیدا کېږي څه لویه بیماري ده ورته یا څه بله مسله ده ورته نو اسقاط حمل پکار دی دا هم د انسان قتل دی کله چې د ماشوم په خېټه کې 4 میاشتې او 10 ورځې شوي او دا څوک ضایع کړي نو دا قتل د انسان یې و که معذور دی او کار څنګه دی نو د دې قتل او ضایع کول دا حرام دي
او ګناه کبیره ده او قتل له انسان دی. دوی وجه دا ده چې ته معذور خلک ختمې د دنیا نه د معذور د لاس غوتو روټۍ خورې. تا چې هسپتال قایم کړی دی او د خلکو علاجونه کې د دغې معذور د لاسه ستا روټۍ ده او اوس راځې دغه معذور وژنې. لکه حدیث کې راځي یو صحابي راغی نبي علیه السلام ته ویله ویل زه کار کوم او زما د ورور راځي او ستا سره ناست دی. نبی علیہ السلام ته ویل چې شاید الله تعالی چې تعالی رزق درکوي د ده د وجې درکوي. ته د معذور د لاسه خو ته رزق اخلي او بیا یې وژنې. او دویمه دا ده که دا خبره ټیک شي چې د معذور انسان حمل ضایع کول ټیک دي نو بیا د یورپیانو په نسبت باندې ګورئ موږ ټول معذور یو. دا یورپیان چې دي نو دا موږ ته تړ وړ وایي تیسرې دنیا ده دا وایي هسې په انسانیت باندې بوج دی. نو بیا به هغه زموږ په باره کې دا وایي چې دا معذوره خلک دی د دنیا نه ورکول پکار. نو که دا خبره د مسلمان هم غلطه ده او که د یورپیانو هم غلطه ده چې معذوره سړی چې دی د هغه اسقاط حمل پکار دی. دا قتل نه نفس دی او د هغې کې امتحان هم دی. الله تعالی به د خلکو امتحان هم کوي. یو دو خبرې پاتې شوي بیا ناوخته کېږي نو دا ترجمه یاد او انشاءالله سبا. من اجل ذلك د دې واقعې د وجې كتبنا موږ لیکلي وو علی بني اسرائیل په بني اسرائیلو باندې انه یقینا شان دا دی من قتل نفسا هغه چا چې ووژلو یو نفس لره بغیر نفس بغیر د بل نفس نه چې بل نفس یې نه ووژلې او فساد فی الارض او بغیر د فساد نه فی الارض پزمکه کې فساد هم نه وکړی او سړی مړ کړو نو فکأنما قتل الناس جمیعا گویا چې ووژل دا خلکو لره جمیعا ټولو خلکو لره. ومن احیاها هغه څوک چې ژوندی وساتي نفس لره فکأنما گویا چې احیا الناس دې ژوندی وساتله خلکو لره جمیعا ټولو لره د مرګ نه بچي. ولقد جاءتهم بتحقیق سراغلیو دی بنی اسرائیل تا رسولنا پیغمبران زمونگا بالبینات بواضح دلائل سرا د دې خبرې لپاره بکیان دی چې قتل به نه کوي. ثم ان کثیرا منهم بیا ډېر د دې بنی اسرائیلو بعد ذلک وروسته د دې پیغمبرانو تر راتلونه فی الارض پزمکه کې لمسرفون خامخا زیاتې کوونکي دي په حق د الله کې او په حق د بندګانو کې تجاوز کول. من